ګرانو کتونکو سلامونه کوم. خبرې اترې کوو د تعلیم په پرمختګ کې چې هغې کې امپایر کالج خپل یو ځانګړی حیثیت لري او هغه هم په 400 کې په تنګي روډ باندې. ګرانو کتونکو نن زمونږ دغه کالج ته د تګ اتفاق وشو او هغې کې یو کلي کچهري چې کومه ده هغه ایم ډي یعنې د دغې چې کوم منیجنګ ډایرکټر دی سجاد علي تورنزی هغه ولګوله. په دغه کې چې په سوونو طالبات او دغه شانتي په سوونو طالب علمان هغه موجود دي او علم ترلاسه کوي او علم په څه کې ترلاسه کوي؟ علم چې کوم دی په دغه کې د 2 کالو د میډیکل ډیپلوما ده چې په هغې کې هیلث دی او دغه شانتي سرجیکل دی، پیتالوجي ده، ډینټل دی او ریډیالوجي ده، انستیزیا ده او دې سره سره چې کوم دی نو 20 دی په انګلیش کې، 20 دی پولیټیکل ساینس کې، دغه شانتي الچوي ده لیډي هیلث وزټر چې کوم ده او سی ان ای دا چې کوم دی نو دغه کې حاصلیږي. دې سره سره کیټګري بي چې کوم ده دغه پکې هم ده. ورسره دغه کې چې کوم دی ډي آی ټي او ډي کام هم پکې موجود دی. نو چې څومره طالبات هغې کې زده کړه کوي هېڅ قسمه شکایت نه، په دغه سکول کې د بجلی نه مطمئن، د بلډنګ نه مطمئن، د کمرو نه مطمئن، د سټاف نه مطمئن، د سولر سیسټم نه مطمئن او د کلو میدان نه مطمئن. د ډي کام چې کوم هلته کې یو غټ لیب لګېدلی نو هغه زبردست ده. دغه شانتې په ډینټل کې یا په هیلث حوالې سره چې په دغه کې څه وروړلي شوي دي او دغې ته په لیکچر ورکوي او هغوی زده کړه کوي. هغې کې په هیلث کې دا څونه ډیپلوماګانې ما یادې کړې نو په دغې کې هغوی کار کوي. بیا د دوی ټریننګ چې کېږي نه په ډیچکو هسپتال کې کېږي یا د 400 نه د پښتونخوا نه د پاکستان چې په لویو هسپتالونو کې شمارل کېږي هغه د 400 چې وومن اینډ چلډرن هسپتال رزړی دي چې هغې کې ایم ایس عادل صاحب ذکر به وکړو، خان علم صاحب ذکر به وکړو چې ډېره دلچسپي د امپایر کالج د سټوډنټانو سره ساتي او د هغوی قابلیت ستایي. دغه شانتې ډیچکو هسپتال خو الخدمت هسپتال خو نو هغه طالبات د هغوی خبرې چې ما واورېدې چې یعنې اوپن فورم په اوپن فورم کې خلک شکایتونه کوي، د سټاف نه هم کوي، منیجمنټ نه هم کوي. خو ډېره حیران کن خبره وه او زه دغه ټیم کې موجود وم نو ما هم ورته وویل لکه چې څه شکایت یې ووایې چونکې سجاد علي تورنزی دغه کالج نه د هغوی نور ادارې هم دی، امپایر کالج دی، د سپیرټ سکول دی. خو ما چې کله دغه ټیم کې دا فورم وکته اوپن فورم د هغوی پوښتنې مې وکتلې، خبرې مې وکتلې او بیا هغوی چې کومه ستاینه وکړه نو ما چې ضرور په دغې باندې به څو خبرې اترې کوم. په دې ورته سجاد علي تورنزی بیا تقریر هم وکړو او د هغوی شکایت څه ټوور وي صحیح ده ټوور به مو شي ورته وي دغه شانتې پارټیانې کېږي سټوډنټانو که نه یو کلاس نه بل کلاس وي دا به مو شي. بس 2 شکایتونه. نو دا یو زبردست اقدام ما ولیده او په دې باندې زه سجاد علي تورنزی د هغه ټیم ته خیرات تقسیم پیش کوم چې 400 کې داسې یو اداره راوړې ده امپایر کالج چې کلونه کاله زوړ تاریخ لري او په زرګو سټوډنټان چې دغې تعلیمي ادارې امپایر نه وتلي دي او نن په مختلفو هسپتالونو په مختلفو ادارو کې چې کوم دی هغوی جاب کوي او د خپل کور وسیله جوړه شوې ده. نو دې وخت کې پکې داخلې روانې دي. دا تحقیقات کې وایم چې ما د دغه طالباتو دغه طالب علمانو کوم د دغه کالج سره مینه ولیدله، د هغوی کوم مطمئني مو ولیدله نو تاسو هم راتلی شئ په دغه کالج کې داخلي اخیستی شئ. ډېره